الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسن يوسف دم عيسى يد بيزاداري حسن يوسف دم عيسى يد بيزاداري آنچ ہو باہ مدارن تو تنہا داری خدای مگنا بے شک چ بند دے خدای مگنا بے شک چ بند دے نور ٹلواڑ صفات فرختیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و محترم آپ دی دون لوی عظیم الشان مجلس کی ناست عاشقانو پتنگانو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاته په سټیج باندې ناس زمونږه خواص او عوام زتا ټولو ته په دې لوی عظیم الشان کانفرنس باندې د زړه د اخلاصه مبارکباد در کوم او زما ان شاء الله د الله نه دا امید دي چې تاسو نه به ان شاء الله په شریک باندې د دې منتظمینو نه د دې کارکنانو نه د دې مخامخ ناستو عاشقانو نه په دې ګرمۍ کې چې ناستي او تاسو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عشق او د محبت چغه اوچتوي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر کې لاس به دعاوي لاس مبارک په اوچت کړی وي او تاسو د پاره به ان شاء الله دعاګانې کوي او تاسو د پاره به شفاعت کوي او تاسو نه به ان شاء الله په قبر کې خوشاله راغلي وي زمونږ کار دا دی د عاشق کار دی چې معشوقه خوشالي د عاشق کار دی چې د معشوقي حفاظت کوي د عاشق کار دی چې د معشوقي خلاف څوک اوچتېږي رقیب چې په معشوقه غزار کی نو عاشق د معشوقي خواته ولاړي د عاشق کار همیشه دی چې د معشوقي د خپو د قدمونو نظاریږي د عاشق کار دی چې معشوقه سترګې مبارکې اوچتوي نو د عاشق کار دی چې د سترګو یو نظر کرم په ما باندې ولګي قسم په الله باندې زما دا امید دی د خپلو ملګرو دوستانو نه چې د دوی په دې معامله کې هیڅ د دنیا منفعت نشته هیڅ د دنیا ګټې نشته دې کې مونږ ته تکلیف دی تاسو ته تکلیف دی د ناسته کې تکلیف دی ګرمي ده دا ګرمي به برداشت کې دا ټول تکلیف په برداشت کې خو مقصد هم داري چې یو نظر کرم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو په مونږ باندې وشي
چې د قیامت ورځ وي او د قیامت پر ورځ باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوتې مبارکې اوچتې کی او په ګوته مبارکه باندې چڼو کی چې دا د جلسې ته راغلی و. مونږ د عرض الاعمال قایل یو، اجمالي اعمال پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک کې پیش کیږي. د تفصیلی اعمالو د عرض نیو قایل، خو د اجمالي قایل راغلی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر قیامت پر ورځ باندې ګوته اوچته کی مبارکه دا راغلی و. جلسه کې نه ناستو، ډیره ګرمي وه. دا راغلی و، د علما، د قاریان، د حافظان جلسه کې نه ناستو، کوشش یې کړی دی. عوام راغلی و، زما په عشق کې راغلی و، زما په محبت کې نه راغلی و. یا الله تعالی د دې عشق او محبت بدله ولا ورکې، جنت ته ما سره یو ځای روان کې. دا ناره چې په قیامت کې ولګي دا زمونږ د ټولو دپاره د خیر ناره راغلی. زمونږ مقصد دا دی، دا اعلان کو، دا د هرې جلسې د اعلان کو. د ختم النبوت هر جلسه دا اعلان کوي، د ختم النبوت هر میټینګ دا اعلان کوي، د ختم النبوت هر ریلی دا اعلان کوي، د ختم النبوت هر تنظیم دا اعلان کوي، د جمعیت علماء اسلام هر کارکن دا اعلان کوي، د هر پارټۍ هر کارکن دا اعلان کوي چې کلمه وایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې او غیر د مجلس نه د ټولو دا اعلان راغلی دی چې مونږ به انشاءالله څوکیداري د ختم النبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو. زمونږ دا اعلان دی، یا آقا مونږ سره نور څه نشته. که چېرته یو 2 روپۍ وي نو دا د ستا نه زار وي، که زمونږ جدوجهد وي نو دا د تا نه قربان وي، که زمونږ بچي وي نو دا د تا نه قربان وي، که زمونږ ځمکې وي او دولتونه وي دا د تا نه قربان وي. او یا آقا الله یو سر راکړی دی، عزت یې راکړی دی، که دا عزت دی نو دا عزت دی تا نه قربان وي، او که دا سر دی او دا وینه دی نو دا دې ستا په قدمونو کې قربان راغلي. دا زمونږ ایمان دی، دا زمونږ عقیده ده. تکبیر، نعره تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، منیتا نزار شاه، یا نبی یا نبی، منیتا قربان شاه، یا نبی یا نبی، منیتا نزار شاه، یا نبی یا نبی، منیتا قربان شاه، یا نبی یا نبی. د علماء دیوبند کار دا راغلی دی چې د دیوبندو بیا الحمدلله ښکلي دي. د علماء دیوبند کار به دا راغلی چې دا به د باطل خراب لکه د زمري په شانتې انشاءالله ولاړي. باطل که په هر صورت کې راځي، پاکستان کې که باطل په هر صورت کې میدان ته راځي، د دیوبند بچي دا اولې درجې نه تر د آخره درجې پورې د باطل په مقابله کې به لکه د زمري ولاړي انشاءالله. دا د ما د اکابرو تعلیم راغلی دی ماته، دا د حسین احمد صاحب تعلیم راغلی دی ماته. دیوبند 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 دا د حضرت تانوی رحم الله تعالی سر بکپ سر بلند، سر بکپ سر بلند، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعره تکبیر، نعره تکبیر. دا د اکابرین دیوبند تعلیم دی، دا د حسین احمد شیخ الاسلام تعلیم دی، دا د شیخ الهند تعلیم دی، دا د گنگو د خانقاه تعلیم دی، دا د باون د خانقاه تعلیم دی، دا د دارالعلوم حقانیه تعلیم الحمدلله راغلی دی چې چېرته به انشاءالله د باطل په مقابله کې سر نه ټیټو انشاءالله. وړې زړې خو به نه خورئ که نه خبرې کوو که وایه لکه مولیانو قاریانو طالبانو په غوړو زیړو خو به دین نه پرېږدی که نه نه پرېږدو. مونږ د علما اعلان کوو، جار په جقه باندې دا اعلان کوو، د دې سټیج نه دا اعلان کوو، د دې جمعیت علماء اسلام د کارکنانو د ختم النبوت د دې سټیج نه دا اعلان کوو چې قطرې قطرې به شو دا یاد ساتئ، ذره ذره به شو پرېږده دا ناره ماړه ټول هر څه خراب کېده. نعره به صرف د سټیج نه لګي،
کته ملګرو ته چې کوم دی د نارې وهلو اجازت نشته. موږ دا اعلان کوو ځان سره یاد ساتئ د وخت حکمرانان دې یاد ساتئ د وخت ګورنران دې یاد ساتئ د وخت غیر سیکولر پارټۍ چې هغه په دې وطن کې د اسلام قانون بدلی د دین قانون بدلی د شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون بدلی دا دې یاد ساتي چې په دې پاکستان کې به انشاءالله جنډه د محمد رسول الله اوچتای د عشق جنډه به اوچتای د محبت جنډه به اوچتای د پټکی جنډه به اوچتای د ګیري جنډه به اوچتای د ختم النبوت جنډه به اوچتای د دیوبند جنډه به انشاءالله الله اوچتای د دیوبند جنډه د حنفیت جنډه ده د دیوبند جنډه د ماتوریدیت جنډه ده د دیوبند جنډه د حقانیت جنډه ده د دیوبند جنډه د عشق د محمد رسول الله جنډه ده دا جنډه به انشاءالله اوچتای پرېدی خو به نه کنه ښکته والي ته تاسو ډېر غټه رامیان یې پرېدی کله دا کله به نه به پرېږدو چې کله موقع راله د دې علماو شاته به ولاړ چې کله موقع راله د دې پټکو د لاندې به ناست یو چې کله پټکو انشاءالله موقع راله د دې ګیرو د دې پټکو په خوا کې به انشاءالله صرف د الله د رضا لپاره ولاړ صرف د الله د رضا موږ سره مال نشته یاد ساتئ که شته تاسو سره خو شته ما سره خو نشته موږ سره پیسې نشته موږ سره مالونه نشته موږ سره دولتونه نشته موږ سره پرمټې نشته موږ سره روپۍ نشته موږ په زړو چړو کې دادې ناست یو خو انشاءالله د ختم النبوت دفاع به دله کوو انشاءالله موږ به ستاسو خورو موږ به ستاسو خورو انشاءالله ستا وظیفه به خورم ستا ډوډۍ به خورم ستا په کوڅه کې به انشاءالله چغه لګوم چې وظیفه راوړه انشاءالله خدای دې وبخه دغه وظیفه به خورم دا زړې جامې به اغوندم خو په لاس کې به مې انشاءالله په لاس کې به مې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ختم النبوت جنډه وي انشاءالله نه به یې غورځوو انشاءالله کته کېدو ته به یې نه پرېږدو انشاءالله سرونه به د دې لپاره قربانوو انشاءالله مالونه به د دې لپاره قربانوو انشاءالله صرف د الله د رضا لپاره انشاءالله نو الله به هم یې امداد کړي که الله به هم خړوي وایي که جواب چې تاسو دونه محبت کوئ چې خپل هر څه د الله د محبوب دپاره ورکوئ نو الله به امداد کوي که الله به هم شرموي الله به امداد کوي الله به امداد کوي د قادیاني خلاف به امداد کوي د سیکولر بېدین عناصرو خلاف به امداد کوي د هر هغه قوت خلاف به امداد کوي چې کوم قوت په پاکستان کې راپاسي او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عشق کې خنډ او رکاوټ دا به الله تعالی لکه د فرعون لکه د نمرود لکه د شداد لکه د ابو جهل لکه د ابو لهب به الله تعالی د ځمکې تل ته رسوي دا به الله تعالی اوچتوي انشاءالله دا به الله اوچتوي انشاءالله ستا د پټکي به الله اوچتوي ستا د ګیره به الله اوچتوي خپل قرآن به الله اوچتوي خو انشاءالله د عشق او د محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اظهار به انشاءالله کوي بیا الله روته اللهم صل علی سیدنا زنداباد زنداباد دیوبند زمونږ حضرت مولانا ناره چې لګي د سټیج نه بلګي الله ډیر خوشاله شمس الحق صاحب ته زمونږ د طرف نه انشاءالله په دې داسې لوی اجتماع باندې د زړه د کومې نه سره د قاري صاحب سره د دې ټولو ملګرو دوستانو مبارکباد ورته ورکوو او سره به ودرېږي هم ګورې ښه دې تهذیب سره به ودرېږي او من شذ شذ یا شذ ومن فارق الجماعه نو بس نور خو پرېږدي که نه زه هغې باندې څه نه وایم چا چې شذوذ اختیار کړ هغه کندې ته غورځېږي او دا خو د باباجي بچی دی د باباجي برکات په پې انشاءالله الله تعالی ږدي د شوډاګو د باباجي برکات په پې الله تعالی ږدي شمس الحق صاحب ته یارېږه مه ته یوازې نه یې راشه زما دې خوا ته ودرېږه شمس الحق صاحب یوازې نه دي راغلی انشاءالله د شوډاګو د باباجي صاحب برکات به سره انشاءالله باباجي برکات به سره راغلي دي شمس الحق صاحب یوازې نه دی د سره د بابا برکات دي
داغه دعا ده داغه د وظیفو خیر او برکت دی دا ټول تحصیل ان شاء الله وسره ولاړ دی د دې ټول تحصیل عالمان وسره ولاړ دي د دې ټول تحصیل قاریان وسره ولاړ دي د دې ټول تحصیل دیندار وسره ولاړ دي او عوام وسره ولاړ د ټول تحصیل د عوام وسره ولاړ او الله دې هم دغه شانتي عزتمندو ساتي لکه څنګه چې عزتمند دي تاسو به ملګرتیا کوئ ان شاء الله وعده نه کوئ ان شاء الله په صابون خو به نه خوږی کنه ان شاء الله کلک په ولاړ یې ان شاء الله زه الله په دواړه جاره خوشحاله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج تخت